په 8 اکتوبر د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي صدر ایمل ولی خان بونیر ته د راتګ او جلسې دپاره د ان پي مندڼ یو اهم مشاورتي اجلاس په شلماني کې د صدر سید شمشیر باچا په ریشګاه کې وشو. په اجلاس کې ضلعي صدر محمد کریم بابک، تحصیل صدر سید شمشیر باچا، جنرل سیکرټري اشتر خان، ناظم مندڼ نصیب خان، چیرمین الیکشن کمیشن مندڼ یاقوت خان، د ویلیج کونسل ناظمینو، عہدیدارانو او کارکنانو ګډون کړی و. په اجلاس کې ټولو شرکاو د جلسې دپاره خپل تجاویز پیش کړل او دا فیصله یې وکړه چې په پی کې 25 کې بعد 2 جلسې کولی شي. د اجلاس وروسته میډیا سره د خبرو په وخت ناظم خودوخیل ګلزار حسین بابک ووی چې په 8 اکتوبر به اولنې ورکرز کنونشن په خالی کلي یوسي غروشتو خودوخیل کې کولی شي. هغوی وویل تحصیل مندڼ د ورکرز کنونشن دپاره به صوبایي مشران بل تاریخ ټاکي او چې کله مشرانو فیصله وکړه بیا به د ناوګۍ ګراوند په مقام د تحصیل مندڼ ورکرز کنونشن کوو. ټولو مشرانو ووی چې ان شاء الله په دې کنونشن کې به د باقی بونیر ریکارډ ماتوو او د خپل صوبایي صدر ایمل ولی خان او صوبایي جنرل سیکرټري سابق ایم پی اے سردار حسین بابک په شاندار استقبال کوو او تاریخي جلسه به کوو. ټول نه مخکې خو زه د هلکه پی کې 25 د ټولو ورکرانو د تنظیمونو د عہدیدارانو د صاحب الرأی مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دوره مصروفه رس کې ماشاءالله تحصیل خودخیل تحصیل مندڼ یو کامیابی جرګې دوه وشوې چې په دې دواړو جرګو کې د مشرانو په مشاورت سره د ضلعي صدر په قیادت کې یا د ضلعي صدر په موجودګۍ کې یوې اهمې فیصلې وشوې چې د ولیبا خور وارث چې د 100 کالو د مبارزې تسلسل دی هغه ډېرې غیرتي خاورې ته ډېرې پاکې خاورې ته اتفاق او د اتحاد ډکې خاورې ته په 8 تاریخ باندې را روان دي. خلک په مینه کې دي، مشران په جوش کې دي چې داسې لوی کور بچې د پاکې خارې ته را روان دي د مشرانو په مشاورت سره د خلی کلي په مقام باندې په 8 اکتوبر باندې د تحصیل خودخیل لویه جرګه چې کوم دا وټاکلې شوه ان شاء الله زموږ د صوبایي سیکرټري صاحب په موجودګۍ کې یا دغه په مشاورت سره باندې به تحصیل مندڼ له د دویم کنونشن ورکر کنونشن یا عظیم الشان جلسې تاریخ به ان شاء الله ډیر زر ورکی. په الحال به په پی کې 25 کې 2 جلسې کامیابی جلسې ان شاء الله که الله ته منظوري 2 کامیابی جلسې به ان شاء الله په پی کې 25 کې کیږي. یو په تحصیل خودخیل به مقام خلی کلی یونین کونسل غورغشتو، دویمه جلسه به ان شاء الله د ناوګۍ د ګراوند په مقام باندې د تحصیل مندڼ کیږي. تحصیل مندڼ جرګې له د تحصیل مندڼ جلسې له ټیم چې کوم دی دا بر صوبایي ستر سکرټر سردار حسین بابک سے په مشاورت سره به ان شاء الله ډیر زر اغیلم د مشرانو په موجودګۍ کې موږ ان شاء الله ټیم ورکو.